اوس انټي سٹارټ کوو نو اول نه اوټایټس ایکسټرنا چې ده کنه د پر ریسک فیکټر څه دی هغه د واټر ایکسپویر مطلب لامبلي یا سویمینګ وغیره کړي کنه ان ټایپ اف واټر ایکسپویر چې د اوټایټس ایکسټرنا کاس کی د نه راو ټراما لایک کاټن سویب یا ایر کینډلینګ کی په خو کې ډکی مکی وي تیلی وي یا کاټن سویب وي کنه نو هغه ما ریسک فیکټر دی ولی ځکه چې هغه سیرومن چې هغه کلیر کې سیرومن چې نارملی 4 پی ایچ منطقي دغه ساتلې ایکسټرنل ایر یا اډیټری کینال خاص کر نو ایکسټرنل اډیټری کینال نو د دې وجنه چې کله د سیرومن کلیر شي نو هغه اسیډک پی ایچ لاس شي نو دغه دی پیشنټ اوټایټس ایکسټرنا ته پریډسپوز شي ریسک فیکټر څه نور په هغه کې موږ سره راځي فارن میټیریل لایک هیرینګ ایډ یا هیډفون ډرماټولوژیکل کنډیشن لایک ایگزیما کانټیکټ ډرماټایټس وغیرہ مایکروبیولوژي دي کې دي موس کامن سوډوموناس ریجونوزا او لیس کامن از سټیفوریس کلینیکل پریزنټیشن وسی هوټل جبې په وګ منتی بيدړي خارخ به پی او ډیسچارج به هیرینګ لاس نو هوټل جا خارخ ډیسچارج هیرینګ لاس او چې وګ سره چیړ چاړ کوي کنه ایکسټرنل ایر مانیپولیشن چې کوي ډیورینګ فزیکل ایگزامینیشن نو پایمنتی ورته درد محسوسي ګټریګل ساين به پازیټیوي ایر کینال چې ایکسټرنل ریکاستریک میټس نو هغه به بالکل تک سوري او اډیما وي پکې تا او ټمپینیک ممبرین چې بس پیډي پای کې انفلیمیشن نه به فلویډ وغیرہ ټریټمنټ سره ریمو ډیبریز ګندګي ته ریموو کا ټاپیکل انټي بایوټیک لایک فلوروکوینولون ورکا پلس ماینس ټاپیکل ګلوکوکورټیکایډ ولا ورکا نوټایټس ایکسټرنل چې راکنده په غټو کې کې دي چې خمور کامن په چلډرن او اډولسنټ کې ده نو دا سویمینګ وغیرہ هیستوري چې ده د یاد ساته دا ور ریسک فیکټر چې دي دینه بعد پیشنټ راغلی ویچ وس ولا ایگزامینیشن کین غوږی درد کې یا ټریګل ساين به د پازیټیو را کړی او اوټایټس ایکسټرنل کاستیک میټس چې دغه اډیما ده نو دا هر سنیرو کې ته ملوي کې د اوټایټس ایکسټرنل دا چا د کالو الک راغلی وي د ترایټ ایر پین دی پرورایټس د ډیسچارج دی پرورایټس پین ډیسچارج درې وړ درته ملو شو دی یوې هفتې نه دی ورته دوه هفتې مخکې د چکر لتلی هلته کې ډېر زیات لامبل او میانې نیولي نو سویمینګ هسټري پکې ته هم راغله مینیپولیشن اف رایټ ایر منطقي ډیورینګ اوټوسکوپي د پین محسوسیږي نو مای چې ایر سره چړ چړ کوي نو ته به درد محسوسیږي پرامیننٹ سویلینګ اینڈ اریتیمیا اف ایر کینال with purulent and crusty debris. Now, which of the following is most likely cause هغه د سوډوموناس ایریجینوزا most common cause of otitis externa او دی کیس کې خو خامخه ځکه چې دغه دی سویمینګ هیستوري دا ورسره که د دغه هیستوري ورسره کنده ډراما نو هغه کې به موست پروبیبلی سټیفوریس راځي ځکه چې ګندګۍ ته سټیفوریس دی وجنه انسان ایکسپوز کیږي د عام ډراما کې اوس بل کنډیشن ډیسکس کوم مالیګننت اوټایټس ایکسټرنا یا د نیکروټایزینګ اوټایټس ایکسټرنا وي دا لایف تھریټنینګ کمپلیکیشن دی اف اکیوټ اوټایټس ایکسټرنا په دې کې څه چلو شي چې انفیکشن چې دی هغه د ایکسټرنل ایر نه سپریډ شي سکل بیس ته ایډجسنټ ټیشو ته مطلب په صرف سکل دا کې ایر کې پاتې نشي انفیکشن بلکې سکل بیس ته او ایډجسنټ ټیشو ته ورسي نو دې ته مالیګننت اوټایټس ایکسټرنا دا کمپلیکیشن دی د اوټایټس ایکسټرنا ریسک فیکټر دی سری اولډر ایج ګریټر دین 60 ډایبیټیز ملیټس او ایر ایریګیشن یا سیرومین ریمول نو اولډر ایج ډایبیټیز ملیټس او ایر ایریګیشن چې د ریسک فیکټر دی کاز څه دی هغه د سوډوموناس ایریجینوزا او فیچر د دې سي سویر ان ریمیټینګ ایر پین ډیر زیات درد دی په غوږ منته کې او خاص کر د شپې او چیوینګ په دوران کې پورولنت اورټوري غوږ نه به نو روزي او بویناک نو وروزي ګرینیلیشن ټیشو به الانګ د فلورا اف ایر کینال او باکسنیرو کې اکثر منشن کړي چې بون او کارټیلیج نسپاټ چې کنه د ای سی په هغه منطقه کې ګرینولیشن ټیشو میلاو شو نو دا ویری 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 هال مارک دی پلس ماینس کرینل نرو پالسي مختلف کرینل نرو سره راکول شي فیشل د راکول شي نور د لوم راکول شي اني کرینل نرو د پلس ماینس کې راکول شي او الیویټډ ای اس ار ټریټمنټ سره هغه ای وی انټي سوډومونال انټي بایوټیک لایک سیفروفلکساسین ای وی سیفروفلکساسین از د ټریټمنټ دا وګوره بحث کالو ومن راغله نو ویت نیو انسټ رولینګ دی دا غیر روزي لاړې ډیره را روانې دي نو لاړې څه د وجنه فیشل نرو پالسي د وجنه وی دا د شپې پاسي او غوږ چې دی هغه ګري سي د ډیر زیات درد دی ډایبیټیز هیستوري ده ګرینولیشن ټیشو میلاو شو ویت سراوندینګ وایډ ډیسچارج ان د کینال فلور ای سی کې ګرینولیشن ټیشو میلاو شو ټمپینیک ممبرین از کلیر نوټایټس ایکسټرنا کې وختي ما منشن نکړو وختي مرته په کوېسچن کې شو نو کوم منشن مې کړو په کوېسچن کې مرته شو نو کو دې کرته شو کوم چې ټمپینیک ممبرین از کلیر نوټایټس ایکسټرنا بل خبر فیشل اسیمیټری دا وذ سم ډاون ورډ ډیویشن اف رائټ کارنر اف ماوث نو دا ګین فیشل فالسی د وجنه دی نو کاسری هغه سوډوموناس ایریجینوزا نو دا مالیګننت اوټایټس ایکسټرنا another patient is 70 male with a left ear pain دی او هغه پروګریسیولی ورسن شي دی فار د فرست 2 ویک
وي دا درد چې دی د شپې ډېر زیات exacerbated by chewing medical history type 2 diabetes mellitus ته اوس ورته اډیمیټس external auditory canal چې دی که نه هغه اډیمیټس دی او purulent discharge چې نه راوځي او granulation tissue په فلور باندې کې وموندلی شوه. tympanic membrane is clear. cranial nerve examination normally except for hearing loss مطلب cranial nerve 8 لکه فال چې ورته بشي او ESR چې دی هغه های دی. نو دا اګین شي شو دغه malignant otitis externa په دې کې ډایبیټیز ته ډېر زیات خیال کوه. دا ریسک فیکټر همیشه د پر ریسک فیکټر نه به ډایبیټیز راځي. دا سیرومن کلیرینګ او ایج چې دی هغه به خاص نه ایج خو هر یو کې 16 اباو منشن کوي صحیح ده. نو ایج او ډایبیټیز ته سوچ کوه. دا همیشه د پر سیرومن سنیرو پکې ته ما دا اوسه پورې ونه لیده. نو دې کې انټراوینس سیپروفلکساسین which is an anti-pseudomonal. In other scenario پوړ کا 10 کالو جینۍ ده وی رائټ ایر پین دی ورته ایر پین سره ایچنس خارخ ورته هم دی وی دی خپل دی ګرانډ پیرنټس بیچ هاوس ته تلله نو لامبو پکې ته راغله وی یو څو کسانې راغلي او دا پر ریسپایریټري انفیکشن او دې ته ریکارنټ اوټایټس میډیا هسټري هم ده. اوس په اوټوسکوپي چې ورته کوله نو رایټ ایر منته کې ډېر زیات ټینډرنس دی ته میلاو شو. نو ما درته ویلي چې مینیپولیشن چې دی پای کې به ډېر زیات درد دي اوټوسکوپي کې. نو وی کینال از ریډ اینډ سوالن ای سی چې دا ریډ سوالن د ټیمپینیک ممبرین کلیر دی. نو ټول هند چې دغه راکلي اوټایټس ایکسټرنا نو وی په دې کې ریسک فیکټر ګریټس ریسک فیکټر کوم یو دی چې پیشنټ ته دا بیماری شي نو هغه دی واټر ایکسپویر. نو اوټایټس ایکسټرنا کې واټر ایکسپویر از ویری ویری امپورټنټ. نو دا دی کزن ریسپایریټري انفیکشن او د دې خپل اوټایټس میډیا هیڅ ریسک فیکټر نه دی. په دې ریسک فیکټر کې دغه یو هم نه دی منشن بغیر د واټر دا ایکسپویر نه. 35 کالو کس ته ویل لیفت ایر پین اینڈ ایچنګ دی وی د لانګ ډیسټنس سرنډر دی لپاره د ایربډ استعمالي د غانو د لپاره وی ایربډ منته کې د مخ کې د تک ګرین ډیسچارج نوٹ کو نو بیا کارټن ټپ اپلیکیټر منته کې خپل دواړه غوګونه صفایي وکړه نو دغه ځکه غلطي وکړه. نو اوس وی انیبل ټو انسرټ هر لیفت ایربډ ډیو ټو سیګنیفیکانټ پین ایربډ نشي کې خو په لیفت غوږ کې ایگزامینیشن منته ډیر زیات درد کیږي د لیفت ایر او ایر کینال چې دی یعنی ای ای سی چې دی هغه ریډ سوالن او ګرین ډیسچارج دی ډرینیج دی پکې ته او ښه نو وی چې دا څه دی اوټایټس ایکسټرنا نو ای ای سی انوالومنت پکې ته دی کتو چې کې اډیما دا سوالن دی او مینیپولیشن اف لیفت ایر منته کې ورته پین دی او دی سیرومن کلیرینګ هیستوري دا ورته او اوس ورته لیفت ایر پین اینډ ایچنګ دی. نو دا ټول شو کوي اوټایټس ایکسټرنا. 60 کالو کس دی وی چې دته پرابلم دی وذ هیز رائټ هیر ایډ صحیح ده. اوس ډرینیج دی فرام د رائټ ایر کینال چې دی هغه فیل سوالن ایچي اینډ پینفل مطلب ای سی چې د هغې انفلیم دی او دې نه علاوه ټیمپینیک ممبرین کلیر دی. رائټ ایر ایگزامینیشن الیسټ ماډریټ پین مینیپولیشن منته کې اوټوسکوپي منته کې ورته پین ملاویږي او نو دای چې دی اوټایټس ایکسټرنا نو هند پکې تاسو کلیر ټیمپینیک ممبرین او ای ای سی انفلیمیشن په ایکسټرنل ایر مینیپولیشن منته کې یا ایگزامینیشن منته کې درد کېدل او سوالن ایچي پینفul ایر کینال ډرینیج فرام رائټ ایر سوري. نو دا څلور هینټس دي پکې ته د اوټایټس ایکسټرنا دپاره. ریسک فیکټر په دې کس کې څه دی نیو موډلز د لګېدلی نیو ایربډ یې لګولې صحیح دی. هیرینګ ایډ د زوړ یې نرکلی نیو یې لګولې موست پروبیبلي هغې د وجې نه ورته انفیکشن شوی دی. اوس اوټایټس میډیا کوېسچن ته راځو. اول نه کرونیک سوپریټیو اوټایټس میډیا CSOM نو دا افن پولیمایکروبیلي سټیفوریس سوډوموناس پکې ته کامن کاز دی فنجای لایک اسپرجیلس هم کاز کولی شي. سمټم به سي کرونیک یعنی ګریټر دین 6 ویک د پریزنټیشن به پیورلین اوټوریا به مطلب د غوږ نه به پیورلین ډیسچارج را رواني او بل خبره په دې کې هیرینګ لاسي او ابسنس اف ایر پین په دغه کې ایر پین وکنه په اوټایټس ایکسټرنا کې په دې کې به ابسنس اف ایر پینی. ایگزامینیشن منته کې ټیمپینیک ممبرین پرپوریشن به ملایږي پای کې ټیمپینیک ممبرین نارمل اوټوریا به د نارمل اپیرینګ ایکسټرنل اډیټری کینال پای کې ایکسټرنل اډیټری کینال چې هغه انفلیم وکنه نو په دې کې بالکل نارمل ایکسټرنل اډیټری کینال خو پای کې به ډیسچارج پروتي د میډل ایر نه به ډیسچارج راغلی. ټریټمنټ به موږ څنګه کوو اوټوپیکل فلوروکوینالون ډراپس مطلب فلوروکوینالون خاص کر اوفلکساسین خطرې ورته ورکو. کمپلیکیشن یو الریډي نو فرام ENT. دا 5 کالو بوایز دی دا 5 کالو ماشوم دی ویده ته پرسیسټنټ ایر ډرینیج دی شپږ میاشتې مخکې ورته شروع شوی دی نو ایر ډرینیج شپږ میاشتو دپاره نو کرونیک ته خبره روانه ده. ایگزامینیشن شو کوپیس فاول سمیلینګ پیورولینټ ډیسچارج فرام د رایټ ایر نو ایر ډیسچارج ان ادر هینډ فار CSOM او ټیمپینیک ممبرین از هیویلی سکارډ with large perforation and no cholesteatoma. large perforated tympanic membrane میلاو شو نو وی کاز څه دی هغه دی سوډوموناس ایریجینوزا نو دا و CSOM. نو یاد ساده په کرونیک اوټایټس میډیا چې کنه بدی کې ایر پین وغیرہ دا بنی خو رپچر ټیمپینیک ممبرین چې دا پکې ډېر زیاته حال مرګ دی
او کرونیک ډیسچارج 6 میاشتې پکې ته ډیسچارج کې لګېدلي. اوس بل اکیوټ اوټایټس میډیا ته راځو. اکیوټ اوټایټس میډیا کاسي سټریپټوکوکس نیمونای هیموفیلس انفلوئنزا او موراکزیلا کیټاریډس. نو سټریپټوکوکس نیمونای هیموفیلس انفلوئنزا او موراکزیلا کیټاریډس کلینیکل فیچر د دې سي ایر پین پکې ته ماشومانو ته ایر دردي چې دا اکثر ماشومانو کې کنه ایر درد به ایر پین هغه د جن ورته اریټیبل به ډیر زیات پور سلیپ به فیډینګ مسله به ورته نو اریټیبلټي پور فیډینګ او سلیپ مسله او د کیږي بنش پی وجاړي. نو دا ټول ایر پین د وجنه په ماشومانو کې او پلس ماینس فیور به ورته. خو کلاسیک هال مارک څه دي هغه د بلجنګ ټیمپینیک ممبرین. نو په کرونیک کې رپچر ټیمپینیک ممبرین، په اوټایټس ایکسټرنا کې نارمل ټیمپینیک ممبرین او ورسره ای سی انفلیمیشن او ټریګل ساين مطلب په مینیپولیشن منته کې درد او په دې دغه کې کرونیک سوپرایټ اوټایټس میډیا کې ایر ډیسچارج او پرپوریټډ ټیمپینیک ممبرین او په اکیوټ اوټایټس میډیا کې بلجنګ ټیمپینیک ممبرین او ایر پین صحیح ده. دین علاوه بلجنګ ټیمپینیک ممبرین نه علاوه ورسره میډل ایر ریفیوژن پلس ایریتیمیا وغیرہ درته ملاوي دي شي. ټریټمنټ سره اکیوټ اوټایټس میډیا فرست لاین از ایماکسیلین، سیکنډ لاین از ایماکسیلین پلس کلیولینیټ یعنی ایماکسیلین کلیولینیټ کمبینیشن. او که پینسیلین الرجی نو بیا موږ څه کولی شو ایزیترومایسین یا کلینډامایسین استعمال شو. ایماکسیلین از پینسیلین کلاس کنه نو که پینسیلین الرجی ورته نو بیا ایزیترومایسین یا کلینډامایسین استعمالولی شو. کمپلیکیشن ایته خبره ټیمپینیک ممبرین پرپوریشن کنډکټیو هیرینګ لاس ماسټرډایټس میننجایټس. ریسک فیکټر چې کنه د دې سدي ډے کیر اټینډنس مطلب د ورځې سره تخلارول لګي، سیګریټ سموکینګ او ریسنٹ اپر ریسپایریټری انفیکشن. نو دا کامن دغه د ریسک فیکټر دي. او پروټیکټیو فیکټر چې دی هغه سره بریس فیډینګ ماشومان ته اکیوټ اوټایټس میډیا کمه کیږي ځکه چې هغه هر وخت د پای چلی کنه اوروفیرینګس چې هغه سره بکټیریا پکې دي نو اوروفیرینګس کنجسټډ کیږي نه. دا 12 میاشتو جنې ده with 3 ورځې شو د فیور راینوریا او نیزل کنجیشن دی ورته. کورس اف انټي بایوټیک مکمل کو 3 ویکس اگو خو پرسیسټنٹ میډل ایر افیوژن دی ورته. صحیح ده. نو بل خبر د بوت پیرنټ چې دی هغه سیګریټیان دي. اوس ورته فیور دی بایلیټرل بلجنګ پینک ټیمپینیک ممبرین دی اوټوسکوپی منته کې هال مارک فار اکیوټ اوټایټس میډیا. No, which of the following is most appropriate next step in management oral antibiotic wala worka. This is otitis, acute otitis media. 5 کالو ماشوم دی ویده ته ایر پین دی ویری هال مارک یو میلاو شو which د والدین دا سوچ کوي کنه چې د رائټ هیرینګ پرابلم دی ورته په رائټ غوږ کې لیفت غوږ کې ورته دا مسله د سوري اوریدو ځکه چې د کله ټي وي د کینې نو رائټ ایر چې دی هغه ټلویزیون طرف ته کې مخکې ورته هفته مخکې ورته رانی نوز کفو مطلب اپر ریسپایریټری انفیکشن اوس بلجنګ ټیمپینیک ممبرین دی او پوسټ نیزل ډریپ اس پرزنت. نو بده کې بلجنګ ټیمپینیک ممبرین او ایر پین کنفرم کړه چې دته او ینګ ایج چې دته اکیوټ اوټایټس میډیا ده. ټریګر پدې کې اپر ریسپایریټری انفیکشن دی خو بس چې سوکته پوس کې په یو سره ته چې اکیوټ اوټایټس میډیا ورته ایر پین بلجنګ ټیمپینیک ممبرین ایر پین چې ده همیشه دی کو ډایرکټ راکو نور کې وتل دره کې چې فاینالي خوب شپیو د کیږي نه جاړي او اریټیبل نو په دې فارم کې تعلم د ایر پین راکولې شو. ایر پین بلجنګ ټیمپینیک ممبرین اکیوټ اوټایټس میډیا ماشوم موستلی ځکه چې ماشومان چې کنه د اډیټیو ټریپ چې دی هغه نیر ور دی او دغه دی هاریزونټل پوزیشن کې دی سټریټر دی سیدا دی هغه ټو کسانو هغه څنګه هغه انټیریرلی راغلی میډیلی او ډاونورډ نو مطلب دا څونته پوزیشن شاید دا یو راغلی دا بل راغلی نو دا لګ ورټیکل وانته کې دی کنه د ماشومان هغه سره هغه هاریزونټل او نیر ور دی نو هاریزونټل بکټیریا چې د اوروفیرینګس نه ډایرکټ میډل ایر ته پاسانه تلی شم دی وجه نه دته انفیکشن چانس زیات نو اکیوټ اوټایټس میډیا د چین ولا 18 میاشتو ماشومانو کې د کامن ده چې سټریټر او نیر ور یوسټیشن ټیوبي په دو کې ایمیج ته ویلر شو کنه دا وګوره په اډلټ کې څنګه پوزیشن دی انټیریور راغلی ډاونورډ راغلی میډیلی راغلی او په ماشومانو کې سټریټر دی ډاونورډ نه دی سټریټر دی لټل بیٹ. اوس نیکسټ کولیسټروما څه ته کله چې سکوامس اپیتیلیوم کیراټینایز سکوامس اپیتیلیوم په میډل ایر کې روغیږي دی ته وی کولیسټروما. نو کیراټینایز سکوامس اپیتیلیوم ان میډل ایر از کالډ کولیسټروما. دای سنې روسی 8 year old girl da with a small amount of left sided ear discharge 3 weeks na we last 2 میاشتو نه دی 2 courses of antibiotic مکمل کړه hostel the ear discharge دا persist the patient had a recurrent ear infection and underwent tympanostomy
بار ورته مخکې انفیکشن کېدو نو which are the potent risk factor for cholesteatoma formation, recurrent middle ear infection. وی په اوټوسکوپي منته کې سکارینګ آن د لیفت ټمپینیک ممبرین میلاو شو. سکارینګ آن لیفت ټمپینیک ممبرین چې دی کنه د دې مطلب دا شو چې د ته مخکې اوټایټس میډیا شي ځکه چې د ټمپینیک ممبرین انفلمیشن چې د اوټایټس میډیا کېږي ایکسټرنل کې نه کېږي، نو مطلب د ته مخکې اوټایټس میډیا شي ده with peripheral granulation and some skin debris. سکن شي دی سکن کې بیسیکلی موږ سره کیراټیناین سکواموس اپیتیلیوم کنه، نو دا کیراټیناین سکواموس اپیتیلیوم چې اوس میډل ایر کې نو دا اقا د سکن شنته اپیرنس به کنه، مطلب نارمل لیمو سره کیراټیناین سکواموس اپیتیلیوم په سکن کې پروت دي او اوس په میډل ایر کې سکن دی، مطلب دا چې کیراټیناین سکواموس اپیتیلیوم په میډل ایر کې دی نو په خپل درته حلوي په انډایرکټ فارم کې چې دا کولېسټروما ده. صحیح ده with some peripheral granulation ټول همیشه لپاره کرونیک انفیکشن کې جوړیږي، مطلب په میډل ایر کې کرونیک انفیکشن چلیږي او سکن ډیبریز دی نو کولېسټروما ده. نو کی هند په دې سنیرو کې څه شو پرسیسټنٹ ایئر ډسچارج ډسپایټ د یوز اف انټي بایوټیک او مخکې پریویس انفیکشن د میډل ایئر او دریم ډیبریز ان د میډل ایئر وذ پیریفرل ګرینولیشن اینڈ ټمپینیک ممبرین سکارینګ. نیکسٹ ټاپک ته یوسټیشن ټیوب ډسفنکشن. یوسټیشن ټیوب ډسفنکشن چې دی کنه نو دا څه د وجې نه کیږي؟ راینوساینوسایټس د وجې نه کیږي، الرجیز د وجې نه کیږي، انوایرمنټل ایرټنټس د وجې نه. راینوساینوسایټس الرجی او انوایرمنټل ایرټنټس د وجې نه دا کیږي. صحیح ده. نو د دې پریزنټیشن بسی ایئر ډسکمفارټ او فلنس بی، ټینیټس بی، هیئرینګ لاس بی او انټرمیډیټ پوپینګ سنسیشن بی پارټیکولر ډیورینګ چینج ان پریشر. نو فلنس، ټینیټس او هیئرینګ لاس یاد ساته د یوسټیشن ټیوب ډسفنکشن علامات دي. په کلینیکل فایندینګ په کې موږ سره سي ریټریکټډ ټمپینیک ممبرین ځکه چې یوسټیشن ټیوب نارملی پریشر ایکوالایز کوي چې اوس دا بند دی میډل ایئر کې وټي کې پریشر کم دی نو هغې د وجې نه ټمپینیک ممبرین چې دی هغه به نیګیټیو پریشر د وجې نه انورډ فول شي. صحیح ده. او ډایلیټډ بلډ ویسل به په ټمپینیک ممبرین منته کې او بله خبره میډل ایئر فلویډ به. صحیح ده. نو دا په دغه کې ښه کلیرلی انټي هغه نوټس کې موجود دي مخامخ. نو ولې یوسټیشن ټیوب ډسفنکشن سټډي کوم؟ ځکه چې اوټایټس میډیا 4 سټیجز چې دی پای کې ولنې د یوسټیشن ټیوب ډسفنکشن. یوسټیشن ټیوب ډسفنکشن چې دی طلب دی اکیوټ اوټایټس میډیا سنیرو کې راکولی شي ځکه اټ از د فرست سټیج اف اکیوټ اوټایټس میډیا. دلته کې مې دا ذکر وړو کنه چې ما لږ سات مخکې وشي بلجنګ ټمپینیک ممبرین، نو نه ریټریکټډ ټمپینیک ممبرین چې دی د اوټایټس میډیا علامات دی، خاص کر اولنی انیشل سټیج which is eustachian tube dysfunction. No column Junaida were ringing in her right ear over the past week. Popping sensation, the retracted right tympanic membrane with surrounding dilated vessel dilatation, retracted tympanic membrane, over mild reduction in hearing on the right side. No popping, hearing loss, or retracted tympanic membrane. Hence, told the male out to the eustachian tube dysfunction. It is the correct answer. It is the first stage of acute otitis media. اوس بالکل نوی کنسپټ اوټایټس میډیا وذ افیوژن. نو دا سچلی په میډل ایئر کې به دغه اوبه جمع شي خو ټمپینیک ممبرین انفلیمیشن بنې نو اوټایټس میډیا ورته ته نشي ویلی. صحیح د ټمپینیک ممبرین انفلیمیشن نشته خو اوبه جمع شي دي. د چین والا 24 میاشتو ماشومانو کې کامن ډیو ټو سټریټ یوسټیشن ټیوب ویچ ډرین پورلی. یوسټیشن ټیوب چې کله ډاونورډ ای کنه لکه پترس منته کې نو په میډل ایئر کې اوبه نه جمع کیږي خو په ماشومانو کې سټریټ نو میډل ایئر کې اوبه جمع شي. پریزنټیشن سی اسیمپټومیټک اکثر مایلډ ډسکمفارټ کې دي چې سم پیشنټ چې دی کنه هغه به وایي چې دغه دی مایلډ ډسکمفارټ یا ټګینګ او پولینګ سنسیشن به ورته. بل کنډکټیو هیرینګ لاس به ځکه میډل ایئر کې اوبه جمع شي د ټمپینیک ممبرین نه پرفوریټ کیږي، فیور او ایئر پین وغیرہ به ورته نه. what they differentiate from otitis media is physical examination. په دې مطلب ear fluid level ملاویږي poor tympanic membrane mobility due to fluid non purulent effusion به دغه به راځي مطلب ډسچارج به راځي خو به پیورولنټ نه او نان بلجنګ نان اريتمیټس ټمپینیک ممبرین به. ټمپینیک ممبرین اریتیم او بلجنګ چې دی دا په اکیوټ اوټایټس میډیا کې ویری کامن فایندینګ دی ایکسپټ اولنی سټیج کې وچ د ټیوبل اکلوژن پای کې ریټریکشن ان ټول کې بلجنګي. نو په دې کې نه بلجنګ نه ریټریکشن او نه اريتمیټس ټمپینیک ممبرین. مانجمنت از ابزرویشن اینڈ فالو اپ. 18 میاشتو ماشوم دی دا ویدې خپل غوږونه راخکي. صحیح ده. 2 هفتې مخکې دته اوټایټس میډیا وه او هغې دپاره د انټي بایوټیک کورس استعمال کړی او سمټم بالکل ختم شوي دي خو اوس دی بیا ټګینګ کوي په بوت هیر منته کې. د دې معنی سرچ کړه چې ټګینګ څه ته وایي وایي چې د هغې کو نو وي دا بوت هیر ټګینګ د وجې نه پیرنټس یې دغه شو شکي شو چې چېرته ته دوباره اوټایټس میډیا شي د هسپتال ته چې راوستو نو د ټمپینیک ممبرین چې دی هغه ټرانسلوسنټ اینډ ګرې دی، مطلب اریتیمیا پکې ته نشته
موبیلیټي چې د ټمپینیک میمبرین هغه بایلیټرلی ریډیوس ده. نو نیکسٹ بیسٹ سټپ ان مینجمنٹ از ابزرویشن اینڈ فالو اپ. نو دا اوټایټس میډیا وذ افیوژن دی، مطلب د اوټایټس میډیا نه بعد افیوژن کی او چین والا 24 میاشتو ماشوم کی اوبه جمع کیږي په میډل ایئر کې. اوس نیکسٹ دی اریکولر ټراما. اریکولر ټراما چې کنده ریسک فیکٹر سي دی کنټیکټ سپورت انجری لایک ریسلینګ یا مارشل آرټس. نو ریسلینګ مارشل آرټس کسانو کې دا کامنی کلینیکل پریزنټیشن یې سره هغه د ټینډر فلکټوینټ بلډ کلیکشن ان انټیریور پینا. انټیریور پینا منته کې د حقیقي پوسټیریور پینا کې د دې فایندینګ مو ته انټیریور پینا کې وتا ته بلډ کلیکشن ملاویږي. ټریټمنټ څه دی؟ امیډیټ انسیژن اینډ ډرینیج. خو دا اوس هغه انټي والا وي چې د کوم ډایرکټ انسیژن اینډ ډرینیج نه کوي، ځکه چې بوکسر چې دا سبب بیا بوکسینګ لاړ شي بیا به د قوت پړسولې راوړي. نو چې هر وخت انسیژن اینډ ډرینیج کوي نو سم سکار به کی. نو دې ځای نه غوي چې نیډل اسپایریشن او پلس پریشر ډریسینګ. دا پریشر ډریسینګ خو هغه مو خو هغه چې موږ یوزلی نیډل اسپایریشن کو دغه طرف ته نزو د انسیژن ډرینیج طرف ته، ځکه چې بار د مسله د تراتلی شي پروپیشن داسې دی. کمپلیکیشن سي کولیفلاور ایئر یعنی فایبرو کارټیلیجینس ور گروث، بیکټیریل سوپر انفیکشن خاص کر سوډوموناس سوپر انفیکشن وشي نو هغه ته په انټیکیټ ډیزیز پیری کانټرایټس کې شي دغه د کمپلیکیشن د وجه نه کیږي هغه ورپای کې وی ډایرکټ انسیژن ډرینیج وکړي، ځکه چې مونږه بیا میډل ایئر دغه بچکو کنه پینا بچکو کني پینا چې دغه نیکروټایزیشن هغه کې نیکروټایز مطلب نیکروسیز کیږي ختميږي نو بیا سکار کرازي او کنه راځي چې دغه درنه خرابېږي پینا درنه خرابېږي نو بیا مونږه ډایرکټ ایک انسیژن اینډ ډرینیج کو نو هغه کمپلیکیشن دی د دې. بل خبره سوپر انفیکشن او ری اکومولیشن اف هیماټوما. د دې ری اکومولیشن ډیر زیات کامن دی. 25 کالو کا ته پین اینڈ سویلنگ دی پر رائٹ ایئر کی with a several blow holdily to his right ear during a wrestling match. On examination, right ear is red and swollen and there is an auricular hematoma. Now, next best step in management is evacuation of hematoma in the emergency department. بس دلی کار صرف ډرینیج دی خو نیډل ډرینیج چې دی هغه زیات اپروپریټ دی ایز کمپیر ټو انسیژن اینډ ډرینیج، ځکه چې سکار باندې جوړیږي ځکه سبا لپاره بیا دا شي نو هر وخت انسیژن نشي ورکولی. 30 کالو کس راغلی وي د هیرینګ لاس ان د رائټ ایر. 3 ورځې مخکې د نیویارک نه لندن ته راغلی په فلایټ دوران کې دته هیرینګ لاس وشو، په غوږ منته کې راټ غوږ منته کې درد شو، الګ ونی وینه تیم راوته، ټول سیمټم ریزالو شو، صرف هیرینګ لاس پرسیس پاتې شو. نو نیکسٹ بیسټ سټپ ان مینجمنٹ از ریاشورنس اینڈ فالو اپ ایگزامینیشن. نو دای شه دی بیروټراما دا رپچر ټمپینیک میمبرین صحیح ده. نو فلایټ هیستوري بدل لا کړی یا سکو ډایوینګ هیستوري بدل لا کړی، هغه نه بعد ورته لګونته کې وینه وتی بيدلی او معمولی ونته کې درد به په ټایم کې کړي او خو هغه نور سیمټم به خشي هیرینګ لاس په پرسیس پاتې شي نو دا بیروټراما سنیری وي. په دې کې دا رپچر ټمپینیک میمبرین چې کنه ټرامیټک ټمپینیک میمبرین رپچر چې دغه دلم راکولې شي انټي په نوٹ کې وګوره دغه فیچر دی چې لکه دغه مارجن چې کنه هغه دغه بالکل ریګ مارجنی او لباسه پیوینه په نختی نو په انټي کې وګوره عینه وسې پوښي چې ټرامیټک او نان ټرامیټک ټمپینیک میمبرین رپچر کې څه فرق دی. خو یا اساس د خپل حقيقي ریاشورنس ان فالو اپ ایگزامینیشن کا. اوس اوټوسکلیروسس ډیفینیشن وګوره نو دا څه شي د سره اوټو مین غوږ سکلیروسس مین هارډنینګ غوږ کې هارډنینګ څخه غوږ کې کله ایکسترا بون راوخیږي نو دا سوی ابنارمل بون گروث ان د میډل ایئر دیٹ کین کاز هیرینګ لاس بای فکسینګ د سټیپز، خاص کر ودا اډو کې چې کنه بون چې دا په سټیپز منته کې راوخیږي نو سټیپز منته کې بل اډو کې راوخاته دا مثال په تور کنه سټیپز بدرون چې وایبریشن و انر ایئر د نر سینوي د وجنه به هیرینګ لاس کیږي نو پدې کې اسیکولر چین چې کنه پاږي کې هغه منته کې یو ابنارمل بون راوخیږي خو خاص کر په سټیپز منته کې په اسینه چې عام غو کې مطلب میډل ایئر کې انیزه کې اډو کې نه راخیږي خو بس دا د درې اډو کې چې پدې کې یو منته کې دغه راوخیږي ایکسترا بون راوخیږي خو خاص کر په سټیپز منی او مسله مین سي هیرینګ لاس ځکه چې اډو کې بدرون شي. اپیډیمیولوژي څه ده؟ ینګر پیشنټ خاص کر مډ 30s کوکیشن پیشنټ زیاتره په وومن کې اټوسومل ډامیننٹ انکمپلیټ پینیټرنس ډیس آرډر دی. پیتوفیزیولوژي څه ده؟ امبیلنس اف بون ریزارپشن اینڈ ډیپوزیشن هغه د وجنه سټیفنینګ اف سټیپز وشي سټیپز مته اډو کې راوخی یا بدرون شي. کلینیکل فیچر پروګریسیو کنډکټینګ هیرینګ لاس. بل امیزنګ فینامنا پدې کې دا کنه چې پیراډاکسیکل امپروومنت ان سپیچ ډیسکریمینیشن ان نایسی انوایرنمنت چې کله په شور کې نو دی وسناوري او چې کله کوایټ روم تراشي نو دی به ارس اوري نو دا ډیره عجیبه غونې فینامنا ده په اوټوسکلیروسس کې. دین علاوه ریډش هیو بیهایند ټمپینیک میمبرین از سین
دا پلس ماینس دی. او دا پروګریسیو هیرینګ لاس او پیراډاکسیکل امپروومنت ان سپیچ ډسکریمینیشن ان ناس انوایرنمنت از ویری هال مارک. منیجمنت موږ څه کوو امپلیفیکیشن به کوو ساوند لایک هیرینګ ایډز ولا ورکو او سرجریز اگزامپل سټیپیز ریکنسټرکشن سټیپیز چې داینه بغاړو کې نرکو. نو دا وګوره 34 women da with a difficulty hearing the especially in the left ear. No, which when the environment is noisy she can understand speech better than when she is in quiet room. Oh sorry پدې کې په شور کې به دا आवाज خاوري او په دغه کې quiet room کې आवाज کم اوري. when the environment is noisy she can understand speech better. نو عجیبه ونه ډېر عجیبه فینامنا د اټوسکلروسس کې په شور کې به आवाज صحیح اوري او په quiet room کې به نه اوري. او بل رینګینګ ان د لیفت ایر دا پکې یو کامن مینیفیسټیشن دی په سلایډ کې نو شو کله خدا دی. نو وسوي دیر از a reddish hue behind the left tympanic membrane. دا پلس ماینس ساين ور پکې هم راغی. نو which of the following is most likely mechanism هغه دی bony overgrowth of ossicles یعنی اوټوسکلروسس. کله د لسنیرو راکړي کنه چې ماشوم دی او هغه دغه نه کې خبرې نه کوي نو اورنۍ سوچ وته دا کې کنه کې چې دی اورینه نو ځکه دی خبرې نه کوي. نو ایوالویشن اف لینګویج ډیلی ان چلډرن کې اول نه اډومیټری والا وکړه کې چې دی اورینه څه خبرې زده کړي نو سبا وکړي. د 3 کالو الک دی وی دی ان اټینټیو دی چې څه خبر ورته کوم کنه نو ټس مس نه ہوتا. نو دین علاوه نارمل هیرینګ سکرین ویټ برث او ای ډی ایچ ډی او فیملی هیستوري دا ورته دی. was child response only intermittently to directions strip directions خبره وشي کنه په فزیکل ایگزامینیشن منته کې چې اشاره ورته کې پای منی پوه شي نور عام خبرې نه کوي او صرف دو ورډز استعمالي مطلب خبرې صحیح نشي کولای. نیکسٹ بیسٹ ان مینجمنٹ از اډیمیټری والا کا دا هیرینګ پرابلم ما تخکاری. اوس نیکسٹ دی پریس بایکوسس بایلیټرل پروګریسیو سنسری نیورل هیرینګ لاس دی. نو بایلیټرل سنسری نیورل هیرینګ لاس ان اولډر اډلټ سیده چې کله 75 نه کال انسان وړي 50% کسان ته پریس بایکوسس وشي. نو په دې پیتوفیزیولوژي سره په دې کې کاکلیر هیر سیل چې دی او کاکلیر نیورون ډیجنریشن وشي. نو کاکلیر هیر سیلز لاس وشي او کاکلیر نیورون ډیجنریشن وشي. پریزنټیشن بسی په شور کې आवाज نه اوري. های فریکوینسي هیرینګ لاس ورته مخ کې کیږي مطلب د ماشومان او د خزو आवाजونه چې دی هغه متي باندې پیګا بناوري سیده. نو های فریکوینسي आवाजونو کې مسله ورته اول نه شروع کیږي ورس ورته به ټول شي. ټینیټس به ورته افن او په ویریبل هیرینګ ان ډیفرنٹ انوایرنمنت چې کوایټ روم چې د پای کې आवाज اوري او چې معمولی ونتر سره چا شروع کوي نه کې आवाज نه اوري. نو کی پریزنټیشن وسی 75 کالونه ایباو کس خاص کر اولډ ایج سیده این ایج راکول این اولډ ایج راکول شي 56 70 کا خاص کر 75 نه ایباو بایلیټرل سنسری نیورل هیرینګ لاس په ورته او های فریکوینسي ساوند کې ورته ډیره مسلې ټینیټس به ورته او پشور کې आवाज نه اوري. ډایګنوز ان منیجمنت موږ څنګه کوو اډیمیټری وکړو ټو ډایګنوز پریسبایکوسس اینڈ اسیس د ډیګري اف هیرینګ لاس ایجوکیشن اینڈ کاونسلینګ او امپلیفیکیشن یعنی هیرینګ ایډز ډیوایس چې دی هغه ورته موږ لګولی شو. د 70 کالو کس دی وی چې ښځې رویشت دی وی دی زما خبره نه اوري وی چې د خپل کرسۍ چې د هغه زما مانه لرې ولډ او ټي وي ته نږدې کېدي او وایي چې زه ستا په خبرو نه پوهېږم. اوس ملګرو سره ناسته پاسته یم پرېښې ده نو لاندې به وایي چې دا ځکه پرېښې ده دی وایي چې زه بار بار هغو ته دا نشم ویلی چې ریپیټ ځکه زه هغو په خبره باندې کې پوهېږم نه نو ځکه یې ناسته پاسته پرېښې ده او ښځې ته وایي چې ستا په بیخي په خبره نه پوهېږم. نو دا چې د کاکلیر هیر سیل لاس پریسبایکوسس. اوس نیکسٹ دی اوټوټاکسیک میډیکیشن انډیوس هیرینګ لاس. نو اوټوټاکسیک میډیکیشن چې د کنده کاکلیر ډیمیج کې ایدوجنس سنسری نیورل هیرینګ لاس کاس کې نوټیبل اوټوټاکسیک میډیکیشن کې امینو گلایکوسایډ راځي دا ډیر زیات مشهور دي جنټومایسین ټوبرامایسین فیملی د نه علاوه کیموتراپیک ایجنټ کې سسپلیټین او های ډوز سیلیسایلیټ. نو های ډوز سیلیسایلیټ امینو گلایکوسایډ او سسپلیټین چې د ډیر نوټیبل اوټوټاکسیک میډیکیشن دي. The irreversible sensory neural hearing loss cause کې beginning in high frequency او high frequency hearing loss وشي او بیا به ورسره به tinnitus او balance difficulties ومي. نو high frequency hearing loss tinnitus او balance difficulties صحیح ده. او دینه مخکې به د امینو ګلایکوسایډ سسپلیټین او هایډرو سیلیسایلیټ هیستوري. دینه دا لوپ ډایورټکس دا دومره خطرناک اوټوټاکسیک میډیکیشن نه دی خو دا اوټوټاکسیسټي هغه کاس کې چې کله دغه پیشنٹ ته رینل فیلری او هغه فیورسامایډ الی په دی لوپ ډایرکټ کې خاص کر فیورسامایډ دی لپاره مشهور دي. نو فیورسامایډ پیشنٹ الی او رینل فیلر دی ورته یا ډیر زیات های ډوز اف دغه الی لوپ ډایرکټ او دریمه خبره چې ادر اوټوټاکسیک میډیکیشن دی مثال تور امینو گلایکوسایډ زالي وادي سره دغه لوپ ډایرکټ واخیستو یا سسپلیټین سره یا های ډوز سیلیسایلیټ سره
لوپ ډایورټیک واخیستل نو دا الکاس کې عام طور باندې دا دومره خطرناک نه دی. منیجمنټ ودی څنګه کوي؟ اډیوګرام به وکړي صحیح ده ټو اسیس د ډیګري اف هیرینګ لاس او افینډینګ میډیکیشن به ختم کړي، الټرنیټیو ټریټمنټ به ورته سټارټ کړي. دا 58 کالو سړی دی دی اوس ناوري. میډیکل هیستري څه ده؟ هغه هایپرټینشن ده، کورونري ارټري ډیزیز، اسکیمیک کارډیومایوپاثي او کرونیک کډنی ډیزیز. اوس په اډیومټري منطقه کې سیمیټریک های فریکوینسي سینسري نیورل هیرینګ لاس وموندې شو. نو سینسري نیورل هیرینګ لاس خاص کر های فریکوینسي ورته د ډرګز د وجې نه دی. او دې کې کوم ډرګ به دې استعمال کړي؟ امینو ګلایکوسایډ خو نه دې استعمال کړي ځکه انفیکشن ورته نشته، نه ورته کینسر شته چې سسپلیټین به استعمال کړي، او نه ورته دغه شته مطلب د سیلیسایډ ضرورت شته، انفلیمیشن ورته هم نشته. او د څه ضرورت د تر دې هایپرټینشن او په سی وی ایس ډیزیز کې نو هغه د فیورسامایډ ډایورټیک. نو د به فیورسامایډ استعمال کړي او فیورسامایډ تا ته ما ووي چې کله کډنی فیلري یا ورسره ادر اوټوټاکسیک میډیکیشن استعمال کړي نو دا دغه کاس کی هیرینګ لاس سنسری نیورل هیرینګ لاس اوټوټاکسیسټي. اوس بل اکیوټ ماسټایټس. اکیوټ ماسټایټس چې کنه دا سپریټو کمپلیکیشن دی د اکیوټ اوټایټس میډیا صحیح ده. او په دې کې شروع شي ماسټایډ ایرسل انفلیمیشن وشي، خاص کر 2 کاله یا د 2 کال نه کم ماشومان چې د اغاز زیات افیکټ کوي. کازټیو ارګانیزم پکې سټریپټوکوکس نیمونی، سټریپټوکوکس پایوجین او سټیپ اوریسی. پریزنټیشن رسی فیور، ایر پین، اریتیمیا and tender swelling of mustard area, iron out heart mustard. mustard پر چې دا تک سور شي او iron out وي. نو په آسان الفاظو کې acute mastitis ټیسټ چې دا second most common complication of acute otitis media دی. first most common complication perforation دی، ګن second most common is acute mastitis. نو په دې کې وسی fever وي، پین او ټینډرنس په خاص کر په سیمبا کوم منطقه کې ډیر زیات، او mustard red heart iron out وي، مطلب ماسټایډ وریډي هارت په آیرن اوټ وي تک سور پکچر وینلی شي. او بل ریزروای ساين پکې ته مطلب دا چې اوټایټس میډیا چې دا کنه هغه به ښه شي خو هغې نه بعد به سټیل د غوږ نه دا ډسچارج راوځي. ایر ډسچارج ویل سل بي سین افټر د ریزولوشن اف اوټایټس میډیا. دې ته وایي اکیوټ ماسټایډیټس. مطلب دا چې دا اکیوټ اوټایټس میډیا چې دا هغه کمپلیکیټ شي د ماسټایډیټس جوړ شي د ریزروای ساين په ماسټایډیټس کې پازیټیو وي. ټریټمنټ سره آی وی انټي بایوټیک د نه ډول ډرینیج ضرورت هم راتلی شي. د پیور میټیریل مطلب چې پس پکې جوړ شو نو هغه ډرینیج ضرورت به هم راځي. او ډرینیج به هم په څه باندې کوو؟ ټیمپینوسټومي منطقې منطقې کوو، یعنی ایر ټیوب پلیسمنټ یا ماسټایډکټمي ولهم کولی شو. نو دا ماسټایډیټس کې ریډ هارت آیرن اوټ ماسټایډ دی. نو دا ډیر زیات آسان کوېسچن راکړي. 20 month old girl ده فیور دی ورته فسینس دی فار د لاست 5 days. وی مخکینی کال لا د سیورل اپیسوډز اف اکیوټ اوټایټس میډیا شو ټول چې هغه ریزالو شي وذ اورل انټي بایوټیک. اوس ورته فیور دی او ایگزامینیشن من د کرایټ ایر چې دا پروټروډډ ریویل رائټ پروټروډډ اریکل وذ ټینډرنس اینڈ سویلینګ بیهایند د ایر. نو بیهایند د ایر سویلینګ اینڈ ټینډرنس دی مطلب ماسټایډ ایریا کې. نو دا ایشه دی اکیوټ ماسټایډیټس. ولی ځکه چې دته ماسټایډ من د کې ټینډرنس دی او episodes of otitis media ورته شي. otitis media complication is second most common complication is mastitis. اوس ډیکس هالپیک مې نه وګوره د دې کې چې پیشنټ چې دا به پری باسي او د چین چې دا به اپ کې سره چین اپ پای کې او سر به لاندې ځوړنی کنه به د ایگزامینیشن ټیبل نه یو دم بوله سر 45 ډیګري رائټ یا لیفت روټیټ کی. بیا به د پیشنټ سترګو ته وګوري چې آی کې سنستګمس راغلی و کنه او پیشنټ نو تاسو کې تا ورټای ګور راغلی کنه دا ډیکس هالپیک مې نه ور دي ګوره پری واسوي چین اپ دی او ساری والا 45 ډیګري روټیټ کو. بل هډ تھرست ټیسټ کنه باندې کې دا چل کوم چې پیشنټ چې دی هغه تم وایي چې مثال په تور ایگزامینر ورته چې ته زما لاس ته ګوره سیده او بیا چلو کې یو دم لاس وخځي یا ورته زما پوزې ته ګوره یو دم پوزه چې دا رائټ ته یا لیفت ته موف کا نو سر نه درته خیمه هډ تھرست چې کنه باندې کې دا چې پیشنټ ته وایي چې زما پوزې ته ګوره سیده په دې باندې فوکس وکړه او د سر چې د دوړ لاسونه کیونی او 10 نه ولا 20 ډیګري تھرست والا ورکو. هډ تھرست دا ځکه وایي کنه چې یو دم سډنلی موف کا 10 to 20 ډیګري رائټ ته بیا لیفت ته بیا رائټ ته بیا لیفت ته رینډم داسې نه چې پیشنټ سیکوینس باندې پوه شي چې رائټ لیفت رائټ رائټ لیفت لیفت رائټ لیفت داسې یو درز غونډه ورکو دی ویډیو کرته شو کوم نو نارمل ریسپانس لري چې د فوکس چې دا نه خرابېږي او دا هډ تھرست پازیټیو والی چې د فوکس خراب شو او بیا سیکډیک مومنت اف ای وشي او دوباره فوکس جوړ کی نو مطلب فوکس کړي تر سره خرابېدو نو دا دغه پازیټیو دی هډ تھرست پازیټیو دی د دې پیشنټ ته وګوره
نو دته ته خیال وکړئ که نه د ده دا فوکس چې دا خرابېږي بیا سترګې لږ اخوا دېخوا کېده وګورئ وروستو بیا دغه وکړي ها فوکس یې خرابېږي صحیح ده او دوباره سیکډک آی مومنټ وکړي او فوکس برابر کړي سیملرلی دې فیشن کې وګوره د فوکس خرابېږي بیا یې صحیح کوي دې ته اوس خوا کې ها نو کامن کاز د فورټیګو سره مینیر ډیزیز دی او خو ډېر زیات آسان دی په دې کې ټرایډ اف ټینیټس سنسری نیورل هیرینګ لاس او دغه وي ورټیګو صحیح ده په دې کې ورټیګو چې د هغه ریکرنټ اپیسوډ بای لاسټینګ 20 منټ ټو سیورل هاور نو مینیر ډیزیز من ته ډېر کوېسچن ډېر ښکلي په دا کې لیکلي نوټس کې دلته کې سردردۍ ضرورت نشته بي پي کې صحیح بریف اپیسوډ ټریګر بای هیډ مومنټ چې سر وخوځي راوخوځي که نه ایدو جنه ورته ورټیګو وشي په خپله ښه شي ډیکس هالپیک مینیور چې دی هغه نسټیګمس کاز کوي په بي پی پی وي کې ویسټیبولر نیورایټس کې سي اکیوټ سنگل اپیسوډي دی ورټیګو دیټ کین لاست ډیز او often followed by viral syndrome abnormal head thrustis په ویسټیبولر نیورایټس کې پازیټیوي ابنارملی بل مایګرین چې په دې کې ورټیګو کېږي خو مایګرین سنیرو ډېر ښه پېژنې ته بل برین سټیم یا سیریبیلر سټروک چې په دې کې ورټیګو راځي سډن انسټ پرسیسټنټ ورټیګو وي usually other neurological manifestation به ورسره سیده دا isolated vertigo نه دی کیس کی دا 36 کالو خزه دا ودی دا constant spinning sensation دی associated with nausea and vomiting نو constant vertigo دا ورته since the onset of symptom 2 days ago دوه ورځې مخکې شروع شي د وسه پورې دا ورته سیده نو په ورځو منته کې دا ورته vertigo او upper respiratory infection ورته دوه هفتې مخکې اوس ورته vertigo دا هم په ورځو ده نو دا vestibular neuritis دی نو vestibular neuritis کې مرته چې vertigo چې دا persist for days او هغې نه مخکې به وایرل سنډروم چې لکه دته اپر ریسپایریټري ټریک انفیکشن او هیډ تھرسټس به پکې ته نارمل هغې دې کې نه دی راکړی اوس بینان پراکسیمل ورټیګو چې ده که نه پای کې چلی چې ابنارمل هیډ مومنټ د وجې نه ورټیګو راځي خو په لیس دین 1 منټ کې ختمیږي ډېر زیات بریف اپیسوډ دپاره او بیا چې هیډ ابنارمل مومنټ وکړي نو بیا به راشي نو ورټیګو به راځي خو لیس دین 1 منټ کې به ختمیږي په بي پی پی وي کې نو بي پی پی سنیرو به تل داسې راکوي چې 60 year old women ده وي دې ته 2 days history of intermittent vertigo د vertigo راځي او ځي په منټ کې دنده ختمیږي خو دا چې کټ کې بډډه منته کې اوړي او یا اسمان ته ګوري نو vertigo ورته راځي نو هیډ مومنټ د وجې نه vertigo راځي او ډایرکټ به ختمیږي وي دې ته نه هیرینګ لاس نه ټینیټس دی او نه ورته اذر نیورولوجیکل سیمټم دي فزیکل ایگزامینیشن مته کې ډیکس هالپیک مینیور چې دی هغې سره بریف اپیسوډ اف vertigo او روټیټري نسټیګمس راځي نو ډیکس هالپیک مینیور پکې پازیټیو دی نو ویچ اف د فالوینګ از ډایګنوز هغه دی بیناین پراکسیمل vertigo BPP benign paroxysmal positional vertigo نو بلې پیرنټایټس او مینیر ډیز بي پی وي کې یو فرق څه دی چې پیرنټایټس کې کانسټنټ vertigo ده د دې لپاره ډېره خاص ده او ریسپایریټري انفیکشن سنیریو مینیر ډیزیز چې د په دې کې اپیسوډیک vertigo او بي پی پی وي کې اپیسوډیک vertigo خو دې مینیر ډیزیز کې 20 منټ لپاره vertigo او په بي پی پی وي کې لیس دین منټ لپاره او بي پی پی اسوسییټډ وذ هیډ موومېنټ ابنارمل هیډ موومېنټ په دې کې هیرینګ لاس ټینیټس نه او په مینیر ډیزیز کې هیرینګ لاس او ټینیټس ورسره بل خبره ډیکس هالپیک مینیور چې کنده دا په بي پی پی وي کې اونلی پازیټیو دي ویسټیبولر نیورایټس کې ډیکس هالپیک مینیور نیگیټیو وي ځکه ډیکس او بل خبره د هیډ تھرسټس چې دی هغه په ویسټیبولر نیورایټس کې پازیټیو وي وایل نیگیټیو ان بي پی پی وي د دې کوم ټکی چې ویسټیبولر نیورایټس کې ډیکس هالپیک مینیور از نیگیټیو نو په آسان الفاظو کې ویسټیبولر نیورایټس کې ډیکس هالپیک مینیور از نیگیټیو وایل هیډ تھرسټس از پازیټیو نو ډیکس هالپیک مینیور نیگیټیو دی او هیډ تھرسټس پازیټیو دی په ویسټیبولر نیورایټس کې نو دا یاد ساته او اپوزیټ دی په بي پی پی وي کې په بي پی پی وي کې هیډ تھرسټس نیگیټیو او دغه ډیکس هالپیک مینیور پازیټیو اگین تین دیس وومن دا وی د انټرمیټنټ ډیزینس دی وی سنسیشن دې ته شروع کیږي سپیننګ سنسیشن هغه او ورسره نازي 1 غنټه نه له 2 غنټو پورې مطلب 2 غنټو پورې ورته سپیننګ سنسیشن او ودا اپیسوډ چې کنه سیورل اپیسوډ ورته پاس 2 ایئر کې شي مطلب انټرمیټنټ vertigo دا ورته انټرمیټنټ vertigo چې دا دی ویسټیبولر نیورایټس رول آوټ کو خو موږ سره دوه شې پاتې شو بي پی پی وي او مینیر ډیزیز ځکه دې دوه کې اپیسوډیک vertigo ده خو دې کیس کې vertigo چې دا 2 غنټو پورې ده او په بي پی پی وي کې لیس دین 1 منټ لپاره یا 1 منټ لپاره مطلب 1 منټ اور لیس لپاره نو هغه رول آوټ شو بل خبره میکانیکل هامینګ مطلب د ټینیټس هم دی او لاندې وګوره ان ایگزامینیشن ایر کنډکشن از ګریټر دین بون کنډکشن مطلب کنډکټیو هیرینګ لاس ورته نشتی خو وی چې وین د بیس اف ټینو فورک از پلیس اگینست د فورهید د ساوند از هرډ مور پرومیننټلی ان د لیفت ایر
په لیفټ ایئر کې आवाज مور پرامیننټلی ولیدلی شو کنډکټینګ هیرینګ لاس نه دی مطلب سنسري نیورل هیرینګ لاس و په دې رائټ ایئر کې نو دې د مطلب سنسري نیورل هیرینګ لاس پکې هم دی ټینیټس پکې هم دی ورټایګو چې ده هغه د 20 منټ نه سیورل هاور پورې ده دې کیس کې 1 to 2 هاور نو دا څه شي شو اپیسوډ ورټایګو ده نو دا مینیر ډیزیز شو نو elevated endolumphatic pressure is the correct answer دا سې لیکلي چې په دې کې recurrent episode of vertigo lasting 20 minutes to several hours دا ځان له نیم لګی دا مې چیټ جی پی ټي کې عمر کړو نو هغه هم سیم وي چې په دې کیس کې سنسري نیورل هیرینګ لاس چې دی هغه پر رایټ ایئر کې دی ځکه چې په لیفټ ایئر کې دا اواز چې دی هغه واورېدی شو او اولنې بون کنډکشن چې دی هغه لیس دی ایئر کنډکشن مطلب ایئر کنډکشن پکې د مور دی نو کنډکټیو هیرینګ لاس رول آوټ شو صرف سنسري نیورل هیرینګ لاس پاتې شو بیا وایي چې فور هیډ باندې چې ورته موږ ټینوفار کېښودو نو رایټ لیفټ سایډ ته یې واورېدو مطلب رایټ سایډ ته دته اټومیټیکلی سنسري نیورل هیرینګ لاس شو د 27 کالو پریګننټ 27 کالو ښځه ده 30 ویک اف ګیسټیشن کې د مطلب پریګننټ ده اوس ورته انکریزینګ ډیفیکلټي هیرینګ دی اسپیشلی آن د رایټ سایډ ته आवाज نه اوري خو دته ایر پین ډسچارج نشتی مطلب ډسچارج چې نشتی نو اوټایټس میډیا تی نه وته کرونیک اوټایټس میډیا خاص کر بایلیټرل ټمپینیک ممبرین چې دغه نارملی وذ نو میډل ایر افیوژن نو اگین رول آوټ اکیوټ اوټایټس میډیا دی رول آوټ کړه کرونیک ډسچارج رول آوټ کړه مطلب اوټایټس میډیا د وجه هیرینګ لاس کې کنډکټیو هیرینګ لاس هغه نه دی شي اوس په دې کیس کې ټینیفور چې په میډل اف فور هیډ باندې کېښودو نو فور هیډ ساوند لاوډر ان د رایټ ایئر نو आवाज په رایټ ایئر کې आवाज تیز واورېدو رایټ ایئر کې आवाज تیز اورېدو څه مطلب د چې ویبر ټیسټ چې دی هغه په کنډکټیو هیرینګ لاس کې ډیفیکټیو سایډ ته لیټرلایز کېږي ځکه ډیفیکټیو سایډ منته کې بیکګراوند نایسز چې دی که نه هغه ختم شي نو د دې وجې نه आवाज تیز اورېدی کېږي نو دا شو کې چې رایټ سایډ ته کنډکټیو هیرینګ لاس دی او د کنډکټیو هیرینګ لاس کامن کازز چې دی که نه اوټایټس میډیا هغه رول آوټ کړله الریډي اوس بل څه وایي چې ټینیفار ساوند آر بیټر هارډ وذ بون کنډکشن ان د رایټ سایډ په رایټ سایډ کې بون کنډکشن زیات دی اینډ وذ د ایئر کنډکشن آن د لیفټ سایډ او لیفټ سایډ د ایئر کنډکشن زیات دی نو مطلب دا دی چې رایټ سایډ ته کنډکټیو هیرینګ لاس دی خو کاز یې ولا ټول رول آوټ کړي صرف پریګنینسي پکې ته هنټ دی نو دا اوټوسکلیروسس دی نو اوټوسکلیروسس چې دی که نه په دې کې کنډکټیو هیرینګ لاس یي صحیح ده یونیلیټرل یا بایلیټرل په دې کې نو یوزولي اوټوسکلیروسس بایلیټرل هیرینګ لاس کې خو یونیلیټرل هم کولی شي او دا پریګننټ ښځه ده که نو په پریګنینسي کې اوټوسکلیروسس چې دی دا مور پروناونس کېږي نو چې کله د کنډکټیو هیرینګ لاس راکړي اوټایټس میډیا رول آوټ کړي که نه او پریګننټ یې خاص کر نو دا اوټوسکلیروسس دی